الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. زما عزتمندو حاضرینو او سامعینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا عشرہ د ذی الحجې چې کومه را روانه ده د دې ډېر لوی فضایل په حدیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیان کړی. ابن حبان کې صحیح سند سره او ترغیب و ترہیب کې دا روایت ده د جابر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت سره چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی 10 ذی الحجہ. د دنیا په ورځو کې د ټولو نه افضل ترین ورځې چې دي دا 10 ورځې دي. کومې 10 ورځې؟ د ذی الحجې د میاشتې اولنې 10 او 10 ورځې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د ټولو نه افضل ترین ورځې دي. قیل ویل شو ولا مثلهن فی سبیل الله. د دې ورځې فضیلت ته جهاد فی سبیل الله کې کدا ورځې سړی د حساب له ورځې تیری کی د دې نه علاوه ناغه هم دې ته په اجر کې نشي رسیدي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ولا مثلهن فی سبیل الله. د دې په مثل ورځې سړی فی سبیل الله تیری کې نه هم د دې ورځو اجر او ثواب ته نه رسیږي. الا رجل غفر وجهه فی التراب. مگر هغه سړی چې هغه خپل یعنی مطلب خپل مخ په خورو کې ولړي یعنی شهید شي د الله په لار کې. نو که یو سړی د الله په لار کې شهید شي نو داغه اجر او مقام خو ډېر اوچت دی. نور د دینا بهترین ورځې په دنیا کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نشته. بل یو روایت کې راځي مسند احمد کې چې د دې په معنا باندې امام بخاری هم دا روایت راوړی دی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
چې په دې عشره اولنې د ذوالحجه کې چې الله ته په دې ورځو کې عمل څومره محبوب دی دومره په نور ورځو کې نه دی صيغه د اسم تبذیل د معنی دی کې ډېر محبوب ترين دي د نور ورځو په نسبت عمل الله رب العزت ته نو صحابه کرام وی یا رسول الله جهاد فی سبیل الله نه هم د دې مقام اوچته نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی ولل جهاد فی سبیل الله الا رجل خرج بنفسه وماله مگر یو سړی داسې دی چې هغه د الله په لار کې د جهاد د پاره ووتو او هغه خپل مال او خپل بدن دواړه قربان کړ داغه مقام بیا اوچته د هر چانه زما عزتمندو د دې ورځو سلف صالحینو د دریو عشرو ډېر قدر کو یو د رمضان د آخري عشره خاص کر پاغي کې د شپې چې د شپې قیمتي دي د رمضان د آخري عشره شپې ډېرې قیمتي دي او د ذوالحجه دا اولنې عشره دا ورځې او د محرم لومبه عشره د دې درې عشرو به سلف صالحین ډېر زیات قدر کو او د عبادتو به ډېر اهتمام کو نو په دې کې یو اولنې عشره د ذوالحجه هم ده حافظ ابن حجر عسقلانی رحمه الله فتح الباری کې لیکي چې دې ذوالحجه ته چې دا دومره قدر ورکړی شوی دی او دومره عزت دی او دومره اوچت مقام سره اعمال په الله قبلي په دې ورځو کې او الله ته په دې ورځو کې اعمال محبوب ترين دي وی والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذي الحجه لمكان اجتماع امهات العباده ودا خبره ظاهر ده چې دې د امتیاز ملو شوی دی دی وجنه چې دې عشره کې امهات العبادت راجم دي اصول د عبادتو هغه پکې راجم دي اهم ترين عبادت دي پکې منځونه دي روزي دي صدقه ده حج دي بیا پکې قرباني را روانه ده دا چې دي نو دا په نورو ورځو کې دا مال نه حاصلېږي دا صرف په دې کې حاصلېږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التحليل والتكبير والتحميد دا ډېر عظیم ورځي د الله په نيز باندې اعمال پکې الله ته انتهایی محبوب ترين دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په دې کې ذکر ډېر کوئ لا اله الا الله تکبیر الله اکبر تحمید الحمدلله دا پکې ډېر وایي او قران کریم کې سورته بقره کې الله فرمایي واذکروا الله فی ایام معدودات دا ایام معدودات نسم مراد امام بخاری په خپل صحیح کې وروړي چې مراد د دینا ایام التشریق دي او ويذكر الله فی ایام معلومات سورۃ حج کې راځي عبد الله ابن عباس نے امام بخاری رحمه الله نقل کړي چې دینا مراد عشره د ذی الحجه دا ایام معلومات نه مراد د ذی الحجه دا اولنې عشره ده زما عزتمندو دې کې تکبیرات ویل دا الله ذکر کول نور عبادت کول دا ډېر اهمیت لري او بیا په دې اولنې عشره ټوله کې سره تکبیرات ویل شي دا حدیث د عموم نه معلومه شو او امام بخاری په عیدین کې د ابن عمر او د ابو هريره او د بعض صحابه او اعمال نقل کړي وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر
وی ابو هريره او عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما په دې عشره کې بازار ته چوتل نو هم به تکبیرات به پتیز आवाज سره ويكبر الناس بتكبيرهم او خلق و مسره تکبیرات ویل دغه دا تکبیرات چې دي د عشره کې ویل دا مسنون عمل نه او دا صرف منځونو پورې خاص نه دي هر ځای کې سره دا تکبیرات ویل شي زما عزت مندو بعض ایام او بعض شپې او بعض اوقات بعض مکانونه او ځایونه الله پاک هغه له خصوصي فضیلت ورکړي نو موږ او تاسو له پکار دادي چې خپل اوقات ضایع نه کو او په دې قیمتي اوقاتو کې د الله تعالی صحیح بندگی وکړو دارنګه د عرفه روزه چې دا صحیح مسلم کی روایت راځي چې دا د 2 کالو ګناونه په الله پاک معاف کړي د 13 کالو دراتلونکي کال دومره اوچت عبادت پکې دي دارنګه په دې کې د قربانۍ یو عمل را روان دي چې دا الله ته ډېر زیات محبوب دي او دې کې صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ما هذه الازواهی اے دا الله رسول دا قربانې سدي دا مونږ چې کوم قربانې مناو نو دا سدي سنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د پلار د ابراهيم عليه السلام طریقه او سنتو چنن زرګونه کلونه مخکې ابراهيم عليه السلام د الله په دربار کې یو ډېر د اخلاص قرباني پیش کړې و چې داغه قربانې نظیر نه ملاوي سورۃ صافات کې راځي ابراهيم عليه السلام خوب ولیدو چې په خوب کې خپل زوی ذبح کړي د انبیاء علیهم السلام خوب چې وی هغه د الله د طرف نه وحي ورته خوب کې یو شی ویني هغه د الله د طرف نه نو ابراهيم عليه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته دغه وخت کې دا خوب بیان کو چې انی ارا فی المنام انی اذبحک زه خوب کې وینم چې تا ذبح کوم فانظر ماذا ترى تو وګوره چې ستا سره یې ده دې قربانې ته تیارې کني خوب کې زوینم چې تا ذبح کوم ناغه ورته سو اسماعیل علیہ السلام یا ابت فعل ما تؤمر یپلار اوکا هغه کار چې تا ته د الله د طرف نه پاغه باندې امر شوی زما رائے پرېږده ځکه د مرګ نه او خاص کر د ذبح نه او په داسې طریقې د مرګ نه هر یو سړی د قربانۍ ته مشکل باندې تیاری دي لیکن اسماعیل علیہ السلام هغه تیار شو پلار زما رائے پرېږده دا الله امر ته ګوره الله چې تا ته سویلی بس هغه کوه مسلمان به داسې وي چې دا الله خبره دا الله د نبی خبره هغه به د خپل خواهشاتو نه مقدم ګڼي دا الله د پاره کې د انسان دا بدنم قربان شي مالم قربان شي وقتم قربان شي دا قیمتي کی دا هر څه د الله دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله پاک ایمان والو ته نفسونه مالونه هر څه ورکړي دی او به ته په بیا غشتي دي چې ما باندې را خرڅ کړي سودا الله کوي چې مالم زما پلار کې قربان کا زما د حکم مطابق او خپل بدنم قربان کا ایوس کې بسوي بان لهم الجنه الله فرمایي زب ول ایوس کې جنت ورکوم نو اسماعیل علیہ السلام تیار شو مورخین ذکر کوي او مفسرین بعض روایتونه راغلي پکې چې ابراهيم عليه السلام خپل زوی اسماعیل عليه السلام ځان سره روان کو چاړو سره دا او مناته بوتلو
نو مینا ته چې بوتلو نو اسماعیل علیہ السلام پلار ته وی چې پلار مرګ ډیر سخت دی چې ته ما ذبح کې نو طبيعي طور سره بزخامخه لاس په وام ځان و بچوما اسنه چې د الله حکم پورا کولو کې تاخير ونشي نو زما لاس په وته نو لاس په ولا وته به ورته وی چې پلار او زوی په مینس کې ډیره خوږه رشتہ ده پلار دا نه غواړي چې خپل زوی په خپل لاس باندې ذبح کی بړې کی اسنه چې تابانه دا رحم انسانی رحم دا فطری رحم دا غالب شي او دا الله حکم کې تاخير راشي نو ما الټا واچو چې زه تا ته ګورم او ته ما ته ګورې قرآن ابو وتله للجبین قرآن کې الله فرمایي الټه پتندي واچو لیکن کله چې ابراهيم عليه السلام چاړه راخله نو دغه وخت کې आवाज وشو چې اے ابراهيم باس قد صدقت الرؤيا تا خوب رښتونی کو تا خوب کې مقدمات د ذبح لیدلې دي ذبح کول یعنی ذبح دې نه لیدلې مقدمات د ذبح دې لیدلې دې زه پور استا خوب او رښتونی وفديناه بذبح عظیم او یو لوی ذبح د دې په عوض کې الله فرمایي چې موږ وته ورکړه هغه څنګه ذبح ده حافظ ابن کثیر د ابن عباس رضی الله عنهما پر روایت سره نقل کړي چې جنت کې 100 کال سریدل ګټ هغه راوستې شو د ابراهيم عليه السلام مخې ته کې خو دې جبريل عليه السلام وروړو غذبح لوی ذبح په دې اعتبار سره او لوی ذبح په دې اعتبار سره چې نهایت غټه قرباني وا اخلاص نه ډکه قرباني وا او لوی ذبح په دې اعتبار سره وا چې ټول امت مسلمه هر کال په دې ورځ باندې دا سنت ابراهیمی ژوندۍ کړي نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې 10 کال پاتې شوی او 10 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم دا سنت ابراهیمی نه دی پرې خو دی بعض خلک وایي چې قربانی د لپاره نصاب ضروری دی کم نصاب د زکات دا خبره غلطه ده نصاب د زکات د قربانی د لپاره نه دی ضروری نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې 10 کال کې صاحب نصاب نه دی ګرځیدل نبی صلی الله علیه وسلم باندې دومره مال وسره نه دی پاتې شوی چې پاره کال تیر شي او پاره کې زکات واجب شي بلکې د الله نبی له بچ سامان راتلو فورا فی سبیل الله او فقراو باندې باغ تقسیمې دو هغه ځان سره سندي جمع کړي ناغه کله هم صاحب نصاب نه دی ګرځیدل لیکن هغه قربانی نه ده پرې خو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من وجد ساعتا چا چې د قربانې طاقت وی ساعتن ویلې قربانې طاقت وی نو طاقت دار چې یو حصہ پکې سړی نیوي شي ټول قرباني سړی نشي کولی یو حصہ 2000 روپے باندې حصہ ده دومره طاقت د سړی وی ناغه د قرباني دې نه پرې دا کدا سنت موقت ده او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې طاقت وی د قرباني او بیا قرباني نه کی زموږ مصلات دې نه حاضرې دومره پورې تاکید کړي زما عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم قربانی نه پرې خو دا سنت ابراهیمی ادا کړي د هر کال مونږ او تاسو لم پکار دادی چې دا سنت ابراهیمی ادا کو او پدې کې غټ شی اخلاص دی لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله فرمایي چې چرې نه رسیږي الله رب العزت ته د قربانې د سارو ویني او غوخه دا غوخه ویني خدل د پاتیش خلک یې وخوري پزمکه باندې پیشي الله د چې کوم شي رسی ناغه تقوا او اخلاص انما يتقبل الله من المتقين الله رب العزت د متقیان او مخلصین او عبادت او قربانې قبلي او دا قربانی د پخوان روانه ده نو صحابه کرامو
د دې تپوس کو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل سنت ابيكم ابراهيم، دا تاسو د پلار د ابراهيم عليه السلام داغه طریقه وا، او موږ ته په دې باندې څه ملاويږي. نبی صلی الله علیه وسلم مرتوي چې په هر یو وخت د قربانې د ساروی به تاسو ته یو نیکی ملاويږي. بیا تاکید د پاره تاسو کې په یو ساروی باندې وړې وي وخت نه وي نو په هر ریشا د وړې باندې یو نیکی دا زما عزتمند دومره اوچت مقام دی، دومره اوچت اجر دی. امام بخاری په خپل صحیح کې باب وروړي، باب سنت الاضحیه، باب د بیان د سنت د اضحیه او د قربانه، چې دا د ابراهیم علیه السلام هم سنت او د الله د نبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم سنت او دا سه سنت چې هغه نه دی پرې خو. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اول ما نبدا به فی یومنا هذا نصلی، د اختر په ورځ باندې اول چې دی مونږ به مونږ کوو او ثم نرجع فننحر، بیا به واپس کیږو بیا به نحر قربانی کوو. ومن فعله فقد اصاب سنتنا، چا چې دا کار وکړو د زمون سنت طریقه هغه ته ورسېدو. ومن ذبح قبله، او چا چې مخکې د اختر د مانځنه قربانی وکړه ذبح وکړه نو فانما هو لحم، دا غوخه ده صدقه ده خو قربانی نه ده. قدمه لاهله وليس من النسك في شيء. زما عزتمندو دا د قربانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او داغه فضیلت بیان شو. بیا په دې کې څه مسائل دي چې موږ تاسو داغه نه ځان خبر کو، د مسائلو د قربانونه. کم کس چې د قربانه اراده کوي او قربانی کول غواړي نو د ذوالحجې میاشت څنګه ښکار شي ناغه به بیا نه وخت اخلي نه به نوکان اخلي، وخت او نوکان بنا اخلي. مسلم شریف کې روایت راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى حلال ذی الحجه واراد ان یضحی، سوچ د ذی الحجه میاش اوویني او اراده د قربانه وی نو فلا یاخذ من شعره ولا من اسفاره، د وختونه او د نوکان نه نه اخلي. دا یو مسله شو. دارنګه قربانی چې دا بهیمه الانعام باندې کیږي، بهیمه الانعام کې کم ساروی راځي او خان راځي، غوا میخ راځي او چيله ګډه بيزه دا پکې راځي. علا ما رزقهم من بهیمه الانعام. بل مسله پکې دا ده چې د قربانې ساروی به د تمام عیوبونو پاک وي، صفا ساروی وي، هغه عیوب چې کوم حدیث کې نفي شوي دي دا عیبونه پکې نه وي. ځکه الله ته چې سړی قربانی پیش کړي نو د خپل عمده مال نه به پیش کړي، د بهترین مال نه به پیش کړي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اربع لا تجوز فی الاضاحی، سلور قسم حیوانات داسې دي چې هغه باندې قربانی جایز نه ده. یو حیوان هغه دي چې په یو سترګه باندې ړوند وي او دا ړوندوالی ښکاره وي، بل حیوان داسې دی چې هغه مریض وي او مرض ښکاره وي، بل حیوان داسې دی چې داغه ګډوالی ښکاره وي، بل یو داسې ټپ او مانده حیوان چې هغه انتهایی مانده وي نو دې باندې قربانی نه کیږي. بل په قربانی کې خطازه ساروی او دوغاخه، دا دوغاخه ساروی پکې دا ضروری دي سوا د ګډانو، چې ګډانو کې جزاء من ازوان یو کال ګډ ګډا په دې باندې قربانی کیږي چې یو کال، ځکه حدیث کې د دې صراحت راغلی ده کداغه غاخ هم نوي او چې یو کال به پوره شي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبحوا الا مسننا، تاسو مذبح کوي مگر هغه ساروی د مسلم روایت ده
مگر هغه ساروی ذبح کې چې هغه دوه غاخي وي. مسنه څه ته وایي؟ هغه ساروی ته چې د پایوس غاښونه وغورځي او نور دوه غاښونه راوخي. دا حکم چې دی تمام سارو ته شامل دی چې کوم د قربانۍ ساروی دي سیوا د ګډان میخه وي، اوښ وي، دارنګې چیلي وي، دارنګې غوا وي، دې ټولو باندې دا حکم دی چې دې کې و مسنه وي دوه غاښې. بعضې خلک عمر له اعتبار وکړي، خو دا خبره کمزورې ده. عمر له اعتبار نشته، غاښ له اعتبار دی. د دې وجه نه غاښ بې شکه بې شوبې خبره ده، او د عمر خبره کې شک وي، شبهه وي، او غاښ کې شک او شبهه نه وي. دې وجه نه دوه غاښې څاروي قربانۍ کې پیش کول پکار دي. الا ان یعثر علیکم، که تاسو باندې مسنه ګرانه شي، مطلب پیدا نشي، نو فتذبحوا جذعة من ازوان، یو کلن ګډ ذبح کړئ. دې حدیث کې دارنګې د قربانۍ وخت مخکې بیان شو چې دا د اختر د مانځه نه وروسته. دې کې نور هم ډېر مسائل دي. حدیث کې راځي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما پر روایت سره، ترمذی کې دا روایت راغلی دی او صحیح روایت دی. ابن عباس فرمایي كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفر، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وو. فحضرنا الأضحى فاشتركنا في البقرة 7. وی مونږه قربانی کوله په دې سفر کې. نو مونږ په غوا کې 9 کسان شریک شو. غوا کې، غوی کې، اوښ کې، میخه کې، دې کې 9 کسانو پورې شرکت صحیح دی. 9 حصے دا صحیح دی پدې کې. او نورو سارو کې هغه صرف واړه ساروي د یو اهل بیت نه د یو کور نه کافی کیږي. ضرور نه چې د کور هر یو فرد ځان له قرباني وکړي، نه د ټول کور نه یو ورکوټي حیوان هم کافی کیږي، ګډ یا چیلې هم کافی کیږي. نو زما عزتمندو معارض دا کو چې دا بهترین ورځ را رواني دي. دا ولنې 10 د ذوالحجې، پدې کې عبادات، پدې کې روزه، پدې کې ذکرونه، پدې کې تکبیرات، یا د دې ذوالحجې په یوم النحر په ورځ باندې قرباني کول، دا ډېر لوی اعمال دي. دارنګه د عرفه روزه نیول، دا ډېر غټ اعمال دي. رب العالمین دې موږ او تاسو له دې توفیق را نصیب کړي.